د روغتیا د برخې ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې تر ډیره حده پورې تاسو الحمدلله خپل معاشات ترلاسه کړه. روغتونونو ته مو د درملو سپلای شوی ده او په روغتونونو کې درمل شتون لري. متاسفانه چې یو شمېر داسې روغتونونه به هم وي چې د هغو حالات تر اوسه هم نیمګړی وي او د هغه علت هم موږ مخکې درته واضح کړی چې په خارجي ډونرانو پورې هغه تړلي روغتیایي مراکز تر اوسه هم بې سرنوشته دي. زموږ کوشش روان ده چې د هغو سرنوشت هم معلوم سي. خو هغه روغتونونه چې هغه په کابل او ولایاتو کې قرار لري او د هغو ټولو کارکونکو خپل معاشات ترلاسه کړي دي او هلته دوا په منظم ډول سپلای سوې ده او کارونه په منظم ډول روان دي، د هغو په ټولو کارکونکو له رئیس صاحب څخه ونیسه بهترګارده پورې په دوی ټولو غږ کوو چې خپله دنده په پوره اخلاص او دیانت سره ترسره کړئ. په خپل وخت خپلې دندې ته حاضر شئ. د شپې لخوا چې څوک نوکري وي که هر څوک وي، که هغه سرطبیب وي، که هغه شیف وي، که کنسلټانټ وي، که ټرینر وي، هغوی باید په خپله نوکري کې حاضر واوسیږي. ځکه زموږ ولس ډېر ځورېدلی او ډېر غریب ولس ده. که چېرته تاسو د شپې په نوکري کې نه وئ موجود او دلته یو کریټیکل ناروغ پیدا کیږي، د هغه درملنه او تشخیص به څوک کوي؟ نو زموږ هیئت ټیم ګرځي او په روغتونونو باندې هیئتي کوي د شپې او د ورځې. که چېرته په یو روغتون کې، که هغه روغتون په هر ځای کې و چې نوکریوال نه وي پکې موجود او د هغه نوم د نوکري په لیست کې وي او هغه پیسې اخلي، نو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. کیدای شي چې له دندې عزل شي، کیدای شي چې کسر معاش شي. نو له تاسو ټولو څخه په درنښت هیله کوو چې خپلو دندو ته په پوره دیانت متوجه شئ او خپلو دندو ته په خپل وخت او په خپل ټایم باندې حاضر شئ.